اوس مخته درس البلوغ. بسم الله الرحمن الرحیم. مخته حدیث ته ګوره سی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تخا کنه قال أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. چې پیغمبر سم د کپړونو ما منی رشو کوله رګرولم به وزه نور یا ورپسې ټول هم د حدیثونه وزي پرې لاګ. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام كنا أن رجلا إضافة عائشة أم المؤمنين ان رجلا اضافته عائشه ام المؤمنين. یو سړی و کنه عائشه بیبي سره ملما شو. عائشه بیبي ولا پروګرام وکړو د ملمنتو فارسلت الیه بملحفه یو کپړه ورواستول شي دی بنه بشپې سمله فالتحف بها الليل شپې ماغه کې شپای ورکی تیر کړه فصابته جنابه فغسل الملحفه كلها هغه به د ټوله کپړه وینځلی و هغه خو غاټه یې کنه سور کې سمالي. فقالت ما اراد بغسل الملحفه انما كان د وینځل د خو د څه مطلب دوه انما كان يجزيه دا تکفي و ايفركه سونه شو کول یو نوک سره سی منی څه کلا کلا کې سړی ولا کنه ګرم خوروک نه کوي بیا کلا کوي کنه وچش او مخکې زمانه کې خاصه د خوراکونه نه وکنه چې دا ولا کفي ولا لقد كنت افركه من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. اس پیغمبر څنګه کپړونه به مار شو کوله او ځکه کې مذهبونه دي کنه. امام ابو حنیفه امام مالک صاحب مذهب دا دي چې د انسان ولمنی نه پاکه ده نور شیان ولا نه پاکه ده. امام شافعي امام احمد صاحب دا قول کړی د منی پاک وي صحیح ده کنه. به امام ابو حنیفه صاحب وایي کچری منی وچی کنه یا بس هغه د فرق کفي دي فرق منه ګرول یا خنګټي سره وګر یا نوک سره یا بل چی سره کلندای د غسل به هر حال ضروري دار حالت کې بینځي صحیح ده. چې امام صاحب د زمونږ مذهب شوخه کنه امام ابو حنیفه د احناف ول دلیل ډیر دي کنه صحیح ده کنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کاپړي وینځل نشته سپکې لیدل به بینځل خدای شی وی ولکه خبره ده کنه افرق لا فزرغه د سي اغسل لا فزار غرد اغسلوه صحیح ده معتبره شی نور ریته کې نو فرق د غسل حکم ورکړی شی دی معنی ده چې دا شی شدي نه پاک دي او ګوره متیا زینا پاکي دي مزینا پاکي ودینا پاک شمنی به کم زینا پاک شول صحیح شو. او شافعي غیر حضرات سویل د منی د ګړنګو په شان دي د معنی ده چې غړوالي کې مکه شان دي د خا کنه نور د معنی ده چې پاک ده ټیک شو. داري قال ابو حنيفه رحمه الله عن سماك عن عكرمه سماك وای سماك به چتل شي مچلې سخرڅي مچيره ماغه تل شي دا سماك ته صحیح ده سماك عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر ايما اهاب دا سي نه دا نه دا دي دا حدیث ده ايما اهاب دوبیا فقط طهورا کومي کپڑے ته چې دی باغات وکي اسپکیږي پکیږي وزبل حدیثه. قال ابو حنيفه عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشات ميتة ومردار وزوا لك خپل مرګ باندې سمړه شي لسوده تسودي بيبي ولوا فقال ما على اهلها يدو کور ولا خلق ته څه ګنا و څه پروا ولو انتفعوا بها چمړې نه به پیدا خستي وکنه فسلخ جلد شاتي د چمړه بيو بسلي وکنه فجعلوا سقان في البيت مشکزه به نه جوړ کړي بل شي حتی صارت شنن مشکزه به نه جوړ شي زړه څه شي لکشان دي یا نور شانت نه جوړي نور